الله سبحانه وتعالی فرمایي واذا نادیتم الصلاه او چې کله आवाज وشي تاسو ته منځ طرف ته یعنی اذان وشي اتخذوها هزوا ولعبا نو نسی دی اذان لرا مذاق او کھیل دا دغه يهودي خبره کیږي دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي چې هغه وداوی چې مطلب دا نازل شي او قهر او غضب په دغه باندې ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا په سبب د دې چې دا داسې یو قوم دی چې دوی د عقل نه کار نه دي کدی د عقل نه کار غشتو خو دوی به مسلمانان شي وکنه ولې چې کتاب خدای سره حل نشته مخکې ور سره کتاب موجود دی لہذا دوی په کار چې ایمان وروړي خدای د عقل نه کار نه دي به عقل دي دي کې مفسرین حضرات دا لیکلي چې ګوره عقل او دغه کې فرق دی یو عقل چې هغه دین د پاره استعماليږي یو عقل چې هغه دنیا د پاره استعماليږي او انګریزان شو هندوان شو یا نور مثال چینیان شو یا روسیان شو نو دوی خو دنیا د پاره څومره ایجاداتو کو جهازونه جوړ کړي ټمبابې جوړې کړي او کلاشینکوفونه ګوله او ټوپکونه دې کې یو څه مسلمانانو نه جوړ کړي توپې ټینکونه را بلای جوړه کنه نو که مسلمانانو په خوا جوړ کړي یا هم ډیر مطلب دا چې هغه ابتدایي شکل کیو خو اوس خو جدید درس جوړ کو دون هوای جهازونه او کناري او شی هلیکاپټر دا هر څه جوړ کو خو لیکن د دین په معاملې کې او د عقل نه کار نه دي بیا کړی لکه حیوانات چې څنګه تاسو دا سوچ کوئ کنه چې کوم اصل کار دی راوي په باره کې سوچ نه کوي هغه چې به مقصد کار دی نو هغه لپاره سوچ کوي کم چې د شپېتو او یو کالو زیات د سلو کالو د عمر خبره ده دا غیر لپاره خدای ډیر عقل او فکر او زندګي تبا کی لیکن د آخرت چې د عربونو خرابونه کاله به ختم شي او هغه وخت به ختميږي دا غیر لپاره هیڅ سوچ نه کوي دا به اکرین نور سړي خلک ډیر وخت لپاره اول سوچ کوي پلانینګ کوي پروګرامونه جوړي او دوی د الګ وخت راټینګ کړي دی او ډیر وخت خیر کړي دی دلته کې صلی الله پاک فرمایي چې قل تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا اهل الكتاب اے اهل کتاب هل تنقمون آیا تاسو زد او نفرت کوي منا زمونا الا ان آمنا بالله مگر دا چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې و ما انزل الینا او پاک کتاب باندې چې نازل شوی دی په مونږ باندې و ما انزل من قبل او پاک کتابونو باندې چې نازل شوی زموږ مخکې وان اکثرهم فاسقون او واقع دا چې دی کې اکثر خلق نافرمانه دي یعنی الله پاک وزل تکراو فرمایي چې اے اهل کتابو تاسو مون سره دا کوي چې مونږ باندې الله پاک کوم کتاب په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی پای باندې ایمان دي تاسو په کتابونو باندې ایمان دي اوس دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي د یورپ مختلف خلک یا د هندوانو یا د هر ملک چې دي کنه غیر مذهب ورته وایي دغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې کوم ګستاخی کوي کنه نو مونږه حکومت د اعلان کې باوجود د دې کړي د حکم د مشر خلاف چې کله ګستاخی کوي ای بیا هغه مشر ستای لیکن زمون هغه مشران دي کنه ولې چې هم د خدای پیغمبرانو مونږ باندې پابندي دي چې تاسو بدایي هم قدر کوي هم د الله پیغمبرانو کنه مونږ دای په شان کې ګستاخی نه کوو نه د عیسی علی السلام نه د موسی علی السلام او نه د بل چا کوم پیغمبر چې الله را لګره او نه د کتابونو تکذیب کوو دروغ هم نه غواړو چې دا تورات صحیح نه دی او دا انجیل صحیح نه دی دا هغه صحیح نه دی دوی په تحریفات کړی دي لہذا چې کوم تحریفات کړی دي خو دې کې خو بس خبره سمې وي کنه لہذا مونږ بیا هغه سم خبره مونږ بیا کتل د ټول کتاب دا وایو مونږ دا اصلي کتاب دی نو په دې کې سمې خبرې راغله سم ته مونږ دا خبره وکړه چې دا اصلي کتاب دی نو دې کې خو خبره د الله سبحانه وتعالى غشته کنه خو ستې دای میټاو کړی د خپل مقصدونو لپاره دنیاوی مقصدونو لپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د شان او متعلق چې کوم داغه د پیغمبرای متعلق د قران متعلق کومي خبري هغه ته دی حذف کړی دي نور پکې دی لګ سزاګانو کې ځان لسکه کمې کړي سکه زیاتې کړي ځان نه پکې خواله خوا کړی لہذا مونږ بیا د دې کتابونو قدر کوو ولې چې مونږ ته الله فرمایلی تاسو د مخکینو کتابونو دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو مونږ سره زمونږ نفرت او ضد مونږ سره ولې کوي مونږ خو په الله باندې ایمان وروړي او په هغه کتاب باندې چې مونږ ته نازل شي او کوم کتاب چې په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام نازل شي پای باندې مونږ ایمان وروړي خدای بیا وایي نافرمان دي کنه قل او دامتم فرمای هل انبئکم آیه تستوایم بشر سوق زیات خراب دی من ذالک دا کسنا مصوبت تم عند الله دا انجام پر لحاظ سره د الله په نسبت من لعنه الله وغضب عليه چې پچا باندې لعنت کړی دی الله سبحانه وتعالى او غضب نازل کړی دی پای باندې وجعل منهم او ګرځوري د دینا قردتا شادوغان والخنازیر او سوران وعبدت طاغوت او چې دی بندگیو کا اذا طاغوت یعنی شیطان اولئک دغه خلق چې کوم دي شر بدتر دی مکانا د درجه په لحاظ سره واضل عن سواء السبيل او ډیر زیات گمراه شوی د نه غلارنا الله پاک اوس د دې بعض خبرو طرف ته اشاره فرمایله کم په دې باندې چې عذابونه نازل شي په دواړو باندې په يهوديانو باندې چې کله دی هغه مشهور واقعه ده چې دی خدای پاک د کبانو د ښکار نه منې کړي د خالی په ورځ باندې چې دا خالص تاسو د عبادت پر تاسو دا مکوئ دی هغې لیلې والې وکتې او هغه خبره ومنه منله پای کې روګرداني کوله لهذا یو ټولګې پکې پیدا شي باندې کول خو هغه نه منې کېده او دو کسان داسې چې یو خو بالکل بس در سره عامر غلط کار کول او دویم چې وایي ما بس پرې دی او خپل کار وکړي خپل عبادت کوي بس دغه الله هغه دواړه تباه کړ دین خدای پاک بندران جوړ کړل که بیا بیزوګان ته جوړ شو بل په عیسایانو کې داسې کار شوی چې دی کله دغه شو عیسی علیه السلام موجود دی کې نو دی د ابراهیم علیه السلام واقعات دی وتوی کړه چې هغې له به الله پاک من او سلوا ورکول او تیاره روټۍ به راتله د اسمان نو دا به راتله هغه به راتله څنګه چې اوس مونږ ته قرآن کې دا الله پاک فرمایي نو دا به هغې ته ویلې کېده نو هغې به څه چل کولو چې یو ورځ یې شوک روچت شو وی ای عیسی علیه السلام ته الله ته سوال وکړه چې مونږ نه هم خوانچه راولېږي که نه خوانچه دی ته دا غټه مجمع او په دې کې ښه کبان مبان او چرګان او ریتي شوي هر یو شی مړزان او دا پکې طیور پکې پراتی او ورسره روټۍ وي چې مونږ یې وخورو مونږ ستا ملګري یو داسې ورسره حواریین ناستو که نه ورته رسول ورته ووایي چې تاسو د خدای نه ویرېږئ داسې سوالونه مه کوئ ولې معجزه دې ته وایي که نه چې اوس تیار روټۍ دلته خوانچه راکوشي خوانچه دې ته وایي چې غټ لوی تاسو ورته څه وایي که نه هغې کې مختلف څیزونه یو هغه راشي او دلته کېږي او مونږ ته وایي آرام شئ پرې خورئ او شابئ مزېدار که نه نو دی خبره ونه منله بس نه بس یاره دا به کوئ نو شاید چې په دوی په زړه کې هم دا وایي چې یاره دا په صحیح پیغمبر دی که نه دی ازمایش کې راچولو دی یې که نه څه مقصد خو بیا هم تنبیه دی ته میلاو شو پیغمبر منې که چې دا داسې سوال مه کوئ لیکن دی نه منې کېده دی وی نه یاره جي دا لازمي به دا کار کوئ بس عیسی علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته سوال وکړو چې یا الله ته خو اوس داسې کار وکړي چې دی ما پرېږدي نه او دا دی له راولېږي
راوی دیگا الله پاک وته شرایط کې خو ګور د الله امتحانات وی کنه الله سبحانه وتعالى بغیر امتحان نه چاله سه یو شی نه ور کوي آدم علیه السلام چې کله جنت کې راکو پرې خو ورته چې یو ونی نه مخره نور خورا دغه شانتي دنیا کې ګوره مونږ ته وایي چې خنزیر به نه خورئ مثال خبره کوم الله مونږ کړی دی پس مونږ یې نه خورو دغه بیا د خبره را چې دی کې دا چل له دی کې هغه چل نه دا الله مونږ کړی دی په خپل مرشه ساروي دا مخري د الله د علاوه د بل چا په نوم باندې مرشوي دی حلال کړی شوی دی ذبح شوی دا بل چا د قرب د پاره دا به نه خورئ لہذا تاسو چلو کوي چې تاسو دا مخورئ مونږ یې خورو بس دا الله حکم دی په دې وجه نه خورو چې دا الله حکم دی اصل خدای الله حکم دی کنه نو زه ته الله دا حکم کو چې تاسو خو یو دار تاسو ته خوانچ راشي یو خو تاسو د الله شکر ادا کوئ دویم نمبر دا خبره ده چې دا د بل وخت لپاره دی نه بس چې څومره په مړه ګډه خو خورئ داسې وخورئ چې بس بالکل وپرشېږئ پې خو بل وخت به نه کېدی ځکه چې دې کې د الله امتحان دی که نه او انسان خو بدرسه دی تاسو ګورئ دلته پر سیلاب کې مو کته که نه د دوه کسان مو نو هغوی به دونه شاپرې به یې راډکې کړې وي نو هغه به څه چلو شو چې بیا به یې ځای په ځای اړولې وي ارویجې نو د نورو خلکو د کار نه به یې وویستې ځکه چې ډېر خلک به بغیر داسې پاتې شو مثال دوه دیګه راغه او دا پوره جومات دی او هغه اوس یو څو بدیرسه ولګي او هلکه کور والا مې دي او هغلته دي او دغلته دي او درې څلور شاپره ډکه کړي اوس روان دي او کور ته چې لاړ شي نو بس هغوی خو هغه یو شاپور وخوري بس هغه نورې خو پاتې شي که نه او هغه دونه سخته ګرمي و چې هغې کې هر څه خرابېده په شکالو بارانونه شي او هر څه بس خوټ کېده به هغه به بس ځین وخت پاتې کېدم نه د الله امتحان نو خلکو دومره وړي چې بیا ځای په ځای اړولي بار به بیا اړولي نو د نورو خلکو د خوراک نه مستر دا د انسان فطرت دا دی دته ضرورت د 1 کیلو دی او د 10 کیلو شی دی اسی شارټیج نه نو دی به کیلو سبزی یا کیلو یا 15 کیلو دړې به غنم وړه بوړي مثال یو توړه وړي چې قلت نشته لکه شارټیج نشته کمبوت نشته نو دی یو توړه وړي خو چې پته وتولېږي لکه وړه شارټ دي که نه نو ویې لکه راکړه یو لسو یو موټر بوزي ویې لکه ډک یو لس ورغورځو بله مو یو 15 پکې ورغورځو نو څه چلو شي چې کوم غربا دي مساکین دي هغوی دغه وس نه لري چې یاره یو توړه وړه په یو وخت باندې واخلي نو هغوی خو لس توړې خو نه شي اخیستی که نه غریبانان څوک یې خو د ورځې مزدوري کوي هغوی هغه توړه هم پوره نه شي اخیستی درته به وایي یاره راله نیمه که نو دومره ظلم یعنی دغه سړی وکړي چې دی د ټولو خلکو هغه خوراک په یو ځای باندې راوړي چې یاره زه چېرته اوږې پاتې نه شم زما اولاد وګې پاتې نشي ټول خلک دی بس مړه شي هغوی دی لږې مړه شي دا یو ډېر لوی غټ په انسان کې د حرص او د لالچ شی دی نو هغه شارټیج سي چې هغه شارټیج سم په شارټیج بدل شي کمبود داسې شي چې بیا مثال که مخکې 100 کسانو ته رسېده نو اوس هغه 100 ته هم نه رسي یعنې 900 محرومه پاتې شي ولی چې بازار کې بس پیسو والا خلک بس کورونو ته یوسي سټاکونه ولګوي او غریبانان خلک چې کوم دی بیا کیلو وړو پسې ګرځي نو دا چې د هر یو څیز دا د انسان فطرت ما تاسو ته بیان کو نو دغې فطرت باندې او په دې باندې قابو وساتي او د الله د حکم مطابق او دغه خلکو دغه هم امتحان کې خیال ساتي چې یار دا که زیات یو سم دا خلک به بیا څه کوي لہذا تاسو دې ته وګورئ چې بی ټول خلک خوړي نو زه دې هم پکې اوسم که نه نو تم پکې راغې نو تم په اسراف کوونکي کې راغې لہذا ته خو ځان بچ که که نه نو چې یو 10 کسان هم داسې وکړي او هغوی بس یو توړه باندې ګزاره وکړي چې څنګه یې توړه مخکې راوړه اوس هم بس یو توړه راوړه بس ټیک ده 10-12 ورځې وپیوځي یو هفته به وپیوځي یو هفته پس بیا خو یې مالک دی نو دا هدایات الله پاک ورکړه چې دا به بل وخته نه کېدی دی لا چې کله دا راتله به سهار ماښام به وله راتله ښه ښکلې را روانه وه دی بیا
یار چرته لیټ نشي یار اکثر ما ته لوګه یار د غرمې نه لګېدلې و راغه مازدیګر نو زه چې را سره پرته نو زه به ته بیا خورم که نه لکه انسان دی که نه لالچ شیطان خو له په زړه کې دغه چې چېر دا خو به مازدیګر راځي او که زه وږې شم نو بیا به څه کومه نو را سره به پرته وي نو د دې دپاره هغه نوره بیرین غښتلو په هغه کې به یې ور واچوله هغه به د دې دپاره دی د دې نه منې کړي شي دی دا کار شروع کړو چې کله دا کار شروع کړو بس د الله پې لعنت راغو اشیم پې بند شو او بیا د دی نه شادوګان هم جوړ شو د دی د مشرانو نه خنزیران جوړ شو دلته دا نصارا ای سره هم شو کردی هغه چې د دغه په ورځ باندې هغه چې دی وی چې زمونږ دپاره دا اختر شي او موږ دپاره یو طعام را شي او دغه شي د هغې دغه کفر یې وکړو که نه دا ما تاسو دا واقعه خو ټوله د هغې بیان که که نه دا د هغې واقعه ده نو په محدثینو حضرات دا دواړه واقعې راغېستې د دې په ضمن کې که نه ایماندار خو ټولو که نه د خدای بنده خو د خدای یو حکم یې ونه منلو که نه مسلمانانو که نه د عیسی علیه السلام په دغه کې مذهب باندې و که نه په مذهب باندې و که نه نو دا او دلته کې الله پاک فرمایي چې هغوی بیا د هغې د ځوانانو نه شادوګان جوړ شو د مشرانو نه خنزیران جوړ شو او بیا به راتله او پیغمبر ته به یې جړله او ورته به یې چېرې دعا راته وکړه چې اوس دا خدای پاک مو ټیک کړي دغه کړي او ورته یې بس د خدای عذاب چې را شي یا بس اتلي او به دی لوغړېده توغړېده او بس بیا مړه شو بس ټول ختم شو نو دلته کې الله پاک فرمایي چې خوراک هم پې خدای بند کړو بس عذاب پې راغو دا هغه دي الله پاک فرمایي چې بدترین په درجه کې دا هغه دي چې الله پې غضب نازل کړی دی او دوی نه قردته والخنازیر او د دوی نه بندران او خنزیران جوړ کړي دي وعبدت طاغوت او دوی د طاغوت فرمان برداری کړي شیطان خبره منلې وه دوی یعنی د شیطان خبره مني عیسی علیه السلام الله سره دغه کو او یهودیانو یو فرقې چې کوم دی نو عزیر علیه السلام الله سره شریک کو وی دا هغه زوی دی نو الله پاک فرمایي اولئک شر مکانا دا بدتر دی په درجه کې واضلوا عن سواء السبیل او ډیر زیات د خپل لارې نیغې لارې نه ګمراه شوي دي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین یا الله موږ له عمل توفیق راکړي په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي معافیات وکړي او یا الله موږ نه کارونه والے چې ستاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو د اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله تا ته معلوم دي خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق والو د رزق فراس او د ټول مؤمنان مسلمان په خپل کور کې وتر مانو کې څومره مؤمنان مسلمانان په څه قسم مصیبتونو او فتونو کې دي یا اولاد دي نیک اولاد ورکړي او یا الله صالح بندگان جوړ کې خپل او یا الله د حق والو د رزق فراس او په آخر کې مزاجي بشانه کړي بنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله